د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په موخه عملیات پیل شول چې په همدې موخه ننګرهار والي یا د ولسوالۍ ته د یو شمېر مسؤلینو په ملتیا د سفر پر مهال وویل چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې به ګڼې سیمې د مخالفو وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د لوړپوړي نظامي پلاوي په مشرۍ د لیندۍ په اومه د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند د خرمنۍ سیمې ته سفر وکړ. نوموړي په یاده سیمه کې د یو رسنیز کانفرانس پر مهال وویل چې د څو ورځو راهیسې د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې طالب او داعش وسلوالو خپلو کې نښتې پیل کړي چې له امله یې ګڼ شمېر کورنۍ خپلې سیمې پریښي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. د زیاته کړه د یو منظم پلان له مخې امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي چې ډېر ژر به د خوږیاڼو ولسوالۍ یو شمېر سیمې د مخالفو وسلوالو له شتون څخه پاکې شي او د سیمې خلک به د دواړو ډلو له شر څخه وژغورل شي. په کومه سیمه کې چې موږ ولاړ یو دا د خوږیاڼو د ولسوالۍ د خرمنۍ سیمه ده. د څو ورځو راهیسې د دې ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې په غرنیو سیمو کې د داعش او د طالب وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړې پیل شوې دي چې دغه جګړو له امله زموږ یو زیات شمېر عزیزان زموږ هیوادوال خپلو کورونو خپلو کلیو پرېښودلو ته اړ شوي دي او دوی د خوږیاڼو د ولسوالۍ مرکز همدارنګه د شمتلې سیمه د سررو د ولسوالۍ او د جلال آباد سیمو ته دوی کډه شوي دي چې موږ تېره ورځ په امنیتي جلسه کې پرېکړه وکړه چې سیمې ته به قوتونه اخیسته وو او په دې سیمه کې به زموږ د خلکو د خوندیتوب دپاره او د خلکو د ژغورنې دپاره تر څو د داعش او د طالبانو د ګواښونو او تهدیدونو څخه ژغورل شوي وي نو دلته قوتونه واستول او تېره ورځ زموږ د قطعاتو قمندانان خپله سیمو ته راغلي وو او دلته د دوی قطعات او جوستمونه په خپلو موقعیتونو کې البته ځای په ځای شوي دي. انشاءالله خپل ولس ته خپلو خلکو ته ډاډ ورکوو چې هم د داعش او هم د طالبانو ډلې چې زموږ خلک ځوروي زموږ د خلکو عادي ژوند ګډوډوي هغو ته به د پرمختګ اجازه نه ورکول کېږي بلکې دغه سیمې به انشاءالله د دوی له وجود څخه پاکېږي او دې تر څنګ هغه کورنۍ چې د دغو خطراتو یا دغو ګواښونو له امله بېځایه شوي دي د هغو دپاره اوس مهال 60 د سروې ډلې او ټیمونه په سیمه کې په کار بوخت دي لګیا دي. هغه کورنۍ چې هغه متضرر شوي دي له هغوی سره مرسته کېږي. تر دې مهاله پورې 3400 کورنیو سره عملا د خوراکي او غیر خوراکي موادو او د نقدي پیسو مرستې شوي دي او د 15000 په شاوخوا کې کورنۍ نورې تثبیت شوي دي. عملا زموږ د مرستې او د سروې ټیمونه په سیمه کې فعال دي کار کوي. هر هغه کورنۍ چې د دغو حالاتو له امله متضرر شوي دي او یا له خپل کور نه بېځایه شوي دي انشاءالله زه ډاډ ورکوم چې له ټولو سره به مرسته کېږي. ننګرهار والي همداراز وویل کومې سیمې چې د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکې شي د ساتنې په موخه به په مهمو نقطو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای شي. نوموړي زیاته کړه د خوږیاڼو ولسوالۍ د داخلي بېځایه شوو کورنیو سره د مرستې په موخه د سروې 20 ټیمونه فعالیت کوي چې له مخې 3400 کورنیو سره بېلابېلې اړینې مرستې ترسره شوي او 15000 کورنۍ نورې هم مستحق ګڼل شوي چې په نږدې راتلونکي کې به ورته مرستې وویشل شي. د 201 سیلاب قلي اردو قمندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري وویل مخالف وسلوال په نورو سیمو کې امنیتي ځواکونو ځپلي او په خوږیاڼو ولسوالۍ کې به هم وځپل شي او ولسونه به یې له ظلم او تیري څخه وژغورل شي. خوږیاڼي ولسوالي تاسې ته معلومه ده چې یو غرنۍ ساحه یې ډېره لویه فراخه او ځنګلزاره اراضي ده. اوس بیا د غرونو نه راغلي د کلو په منځ کې د طالبانو سره په جنګ اخته دي فعلا دوی او موږ هم دغه د وینې دلته چې خپله شخصا والي زه خپله ټول راغلي نظر په تصمیم منصفانون په ولایت کې ونیو کومه پوسته کومه ساحه چا نه ده نیولې اراضي ډېره فراخه ده. که چیرې زه اوس مناسب د قمندان قلي اردو یو خوږیاڼي ولسوالي ماته نه ده د 22 ولسوالیو کې چې وضعیت خرابېږي باید زه د 22 ولسوالیو ته رسیدګي وکړم. دا د موږ په خپل مفکورې سره هر چېرته چې دښمن سر پورته کړي که طالب وي که داعش وي ورځو ځپوي که چېرته هم زر وشو هلته هغه ځای نیسو چې چېرته نه شو بل چېرته چې حالات خراب وو ورځو ځپوو که بیا دلته راغلل بیا یې دلته ځه. د همداراز زیاته کړه هره مخالفه ډله د هېواد دښمنان دي او امنیتي ځواکونه به یې پرته له ځنډه وځپي. د ملي امنیت مرستیال جنرال عبدالجمیل نورستاني وویل
چې تر دې وړاندې مخالفو وسلوالو هڅه کړې وه چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ او سیمې خپل کنټرول لاندې راولي، خو د امنیتي ځواکونو په قربانیو او د ولسونو په همکاریو دوی خپلو موخو ته ونه رسېدل او د نورو سیمو په څېر به په خوږیاڼو ولسوالۍ کې هم وځپل شي. زما پیام دا دی چې که طالبان دي که داعشان دي که هر نور څوک تروریستان دي عاقلانه فکر دی وکړي راشي پروسه صلح ته دی یو ځای شي لکه نور افغانانو غوندې په آبرو او ژوند ترسره کړي او که جنګېږي اوسه پورې جنګېدلي یو دې نه وروسته هم جنګېږو همدغسې چې هغو ته ځواب ورکړی غاښ ماتونکی دې نه وروسته هم تاسو ته ډاډ درکوو چې همغسې ځواب به هغو ته بیا هم ورکوو او موږ او تاسو به هم شاهد حال هستی چې دغه جریانونه به تاسو بیا وروسته به ګورئ چې د دې په سر موږ څه کوو. نوموړي زیاته کړه د وسلوالو مخالفینو رهبري په بشپړه توګه له منځه تللې. د ننګرهار امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي وویل مخالفو وسلوالو ماتې خوړلې او په هره جګړه کې د امنیتي ځواکونو له لوري ځپل شوي دي. ولس دې مطمئن اوسي تاسو له طریقه موږ اطمینان ورکوو چې هغومره کلک ګزارونه به دوی وخوري چې د اچینو د کوټو د دې ځای ګزارونه به یې هیر سي. دلته هم لکه څنګه چې هلته هم ولس بیداره د خپل وسلوال پوځ په خوا کې وه دلته چې موږ کوم ارزونه کړې ده ولس کلک بیداره د خپل وسلوال پوځ په خوا کې ده چې دلته به هم ماتې خوري او لکه نورو ځایو کې چې وشرمېدل مخې تور سول همداسې به په خوږیاڼو کې هم شرمېږي مخ به یې توري. د زیاته کړه ولسونه په حقیقت پوه شوي او تر دې وروسته به د خپلو امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ کوي او په خپلو سیمو کې به مخالفو وسلوالو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د لومړي سرحدي لواء قومندان جنرال محمد ایوب حسینخېل وویل امنیتي ځواکونه په خوږیاڼو ولسوالۍ کې ګڼې سیمې د مخالفو وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي او ولسونو ته یې ډاډ ورکړ چې تر دې وروسته به هېڅ یوې مخالفې وسلوالې ډلې ته په یادو سیمو کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. تاسو وینئ چې دا د خوږیاڼو ولسوالۍ یو سرحدي ولسوالۍ ده د خرمنۍ تپه ده د کومې ورځو نه چې افغان امنیتي ځواکونه د خوږیاڼو ولسوالۍ ته راغلي دي ډېر کلي د داعشانو د طالبانو تصرف کړي چې اوس تاسو وینئ چې افغان امنیتي ځواکونه ملي اردو ملي پولیس سرحدي پولیس عامه نظم پولیس دلته ځای په ځای دي. زه تاسې له طریقه د افغانستان ټول ولس ته خاصتا د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ ولسونو ته ډاډ ورکوم چې سرحدي ځواکونه به نور امنیتي ځواکونو سره یو ځای تاسو له عزت نه تاسو له هغه ساحې نه او تاسو له عفت نه د سر په قیمت باندې دفاع کوي. په طالبانو او په داعشانو باندې غږ کوم چې راسي افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي کنه د نورو په شان به تاسو هم ډېر زر له منځه لاړ شي. د ولایتي شورا غړو محمد اجمل عمر او استاد اسرار الله مراد وویل چې تر دې وړاندې د خوږیاڼو ولسوالۍ لرې پرتې سیمې د مخالفو وسلوالو په ولکه کې وي او په همدې سیمو کې داعش او طالب وسلوال خپلو کې په جګړه اخته دي. دا چې پرون نظامی غونډه شوه نظامی غونډه کې دوی فیصله داسې کړې چې موږ د دغه مخالفینو په وړاندې عملیات ترسره کوو. دا چې تقریبا دغه منطقي او ساحې اوس عملا ټول د دواړه مخالفین که هغه داعش دی که طالب دی هغې دغه منطقه کې نشته او دوی د جنګ په ساحه کې موجود دي. غوښتنه هم د دونه هم دا ده چې تر څو دغه ساحې چې د هغوی نه پات شوي دي یا دوی اوس غواړي چې عملیات ترسره کړي هغه منطقې چې د دوی اوس د شتون نه پاکې دي غواړو زر ته زره تصفیه کی او هلته د محل خلک یا د ولس خلک هغوی تشویق کړي او هغوی دوی تر څنګ ولاړ هم دي تر څو وکولی شو چې دواړو خواوو ځان بېغمه کړو. نوموړو د مسؤلینو څخه د بېځایه شوو کورنیو سره د مرستې او مخالفو وسلوالو څخه د پاکو شوو سیمو د ساتنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.